अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, नन बमुंगा तड़ नंबर सेपरेटिंग टेक्निक स्टडी कम चीज़ हम सरा डिस्टिलेशन दे। चलो शुरू करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Distillation is a separating technique of miscible liquids used to recover a solvent from a solution. Distillation زمونږ سره یو separating technique دی. کم په ذریعه باندې چې مونږه دوه miscible liquids ته یو بل نه جدا کوو. دوه یا ته دوه نه زیات کم miscible liquids وي هغه مونږ څه کوو ته یو بل نه جدا کوو. د هغې دپاره مونږه distillation method استعمالوو. miscible liquids څه ته وایو؟ miscible liquids مونږه هغه liquids ته وایو کم چې ته یو بل سره completely mix کیږي، یعنی سیم نیچر والی، یا پولر په مکس کیږي یا نان پولر په نان پولر کې مکمل مکس شي، نو هغه موږ په کم یو میتھډ باندې جدا کوو؟ په ډسټیلیشن میتھډ باندې. used to recover a solvent from a solution، او دا موږ استعمالو څه دپاره چې ریکور کو سالونټ ته څه نه ته سلوشن نه. اوس دا موږ څنګه کوو؟ ته دې اوس پروسیجر یې ورکړی، ډسټیلیشن میتھډ پروسیجر دی. First so the solution is heated in distillation flask. First of all so कि solution रावाखली और solution so कि पर distillation flask की heated की, so that the solvent vaporizes. और the solution چې دی په دې کې کم solvent دی هغه څه شي vaporize شي، یعنی vapor ته convert شي. The vapors formed are passed down a condenser. Vapor چوس کم جوړ شو هغه څه شي د کنډنسر نه پاس کی، نو کله چې ویپر د کنډنسر نه پاس شي نو هغه څه شي واپس لیکوډ ته کنورټ شي، which is cooled by circulating water into its outer jacket. پوه شئ؟ هغه څه کم د کنډنسر چې هغه سي which is cooled هغه کول دی by circulating water into its outer jacket. ته دې outer jacket باندې سي cooled which is cooled by په څه په ذریعه باندې کول کیږي؟ circulating. ته دې نه ارد ګرد سي watery. پوه شئ؟ Decondenses the vapor into a liquid. This condenses the vapor into a liquid. او دا څو کی vapors چې کم دي هغه دوباره liquid ته convert کی. This method of obtaining a pure solvent from a solution is called distillation. دې method ته موږ څه وایو؟ distillation وایو. کم په ذریعه باندې چې موږه pure solvent ته solution نه حاصلو. ستاسو به اوس دا کنفیوژن په ذهن کې چې څنګه دوه لیکوډز دي په هغې کې یو ایواپوریټ کیږي او بل نه ایواپوریټ کیږي. دا ولې؟ نو ګوره ډسټیلیشن میتھډ چې کوم دی که نه دا خو دې بک کې اوس نه دی ورکړی ستاسو کې، خو داسې دا د بوایلنګ پوینټ په بیسس باندې اوس دوه لیکوډز دي هغه یو بل سره کمپلیټلی میسیبل دي، یعنی مکس شوي دي، او یو لیکوډ څه دی 100 ډګري سنټیګریډ بوایلنګ پوینټ او ته بل څه دی 110 دی. لکه فار ایگزامپل اوس واټر دی او موږ سره یو بل سالونټ دی چې د هغې بوایلنګ پوینټ ته 100 نه زیات دی، نو موږ څه وکړو دا هیټ کو یو ډسټیلیشن فلاسک کې، نو 100 ډګري سنټیګریډ ته ورکو نو څه شي واټر ته ایواپورایز شي او بل سالونټ چې کوم دی هغه پاتې شي. نو په دې په ذریعه باندې موږ دوه لیکوډز ته یو بل نه جدا کوو. بیا ورته غوږ کېدی دا ډسټیلیشن چې دی دا څه په ډسټیلیشن چې موږ دوه لیکوډز ته یو بل نه جدا کوو د کم دا د بوایلنګ پوینټ په بیسس باندې. ډسټیلیشن مینلی په څه باندې بیس دی؟ د بوایلنګ پوینټ باندې. ستاسو بک کې نشته خو ستاسو کنفیوژن دور کولو لپاره زه دا وایم.
چې distillation زموږ څه دی based on boiling point. دوه لیکوډ چې ته هغه به موږ سره مختلف بویلینګ پوینټ دی. نو چې مختلف بویلینګ پوینټ دی ته کم بویلینګ پوینټ چې کم وي هغه به پهله زموږ سره ایواپوریټ شي. ایواپوریټ چې هغه ویپر به بیا موږ ته کنډنسر په ذریعه باندې واپس کول کو او لیکوډ ته به کنورټ کو. نو څه شو سولوشن زموږ سره دوه لیکوډز ته چینج شي. پوه شو تاسو؟ ها اوس ګوره د لاندې پیراګراف ته د پیور سالوینټ از کالډ دی ډیسټیلیټ د پرونانسیشن تم تاسو لږ ګوره ډیسټیلیټ پیور سالوینټ ته موږ څه وایو ډیسټیلیټ وایو. اټ از دین کولیکټډ ان ا ریسیور. دا بیا ډیسټیلیټ موږ څه وکړو په ریسیور کې جمع کو. د سلیوټ and other impurities are left behind in the distillation flask. او کم سلیوټ چې دی هغه موږ څه پاتې شي په ډیسټیلیشن فلاسک کې پاتې شي. ډیسټیلیشن باندې پوه شوم. ډیسټیلیشن موږ سره یو داسې سیپریټینګ ټیکنیک دی د کم په ذریعه باندې چې موږ میسیبل لیکوډز ته یو بل نه جدا کوو. دا څه په بیسس باندې on the basis of boiling point. دا پکې تاسو اډ کوئ دا ډیر زیات امپورټنټ تام. Definition تاسو داسې ولیکئ distillation is a separating technique of miscible liquids used to recover a solvent from a solution. These پورې ټیک دی. بیا داسې ولیکئ the solution the solvent are separated from the solution on the basis of boiling point. یا داسې هم ټیک دی distillation is a separating technique which is used to separate miscible liquids on the basis of boiling point. دا definition هم ټیک دی. distillation کې اهم خبره څه ده boiling point ته. boiling point داسې ده چې ګوره دوه لیکوډز دي ته دوه لیکوډز به مختلف boiling point دي. چې مختلف boiling point نو هغه څخه کم لیکوډ چې boiling point کم دی هغه به زر ایواپوریټ شي او هغه ویپرز چې کم دي هغه به مونږه د کنډنسر په ذریعه دوباره لیکوډ ته کنورټ کو. نو دغه شانتي به زموږ سره دوه لیکوډز به جدا شي. پوه شوئ؟ ښه اوس د اکټیویټي ته ګوره په دې باندې به نور هم زیات پوه شئ. ګوره ورته یو ویل نیډ کله چې تاسو ډیسټیلیشن ایکسپریمنټ کوئ تاسو ته به څه ضرورت وي ډیسټیلیشن فلاسک په ضرورت وي کنډنسر ریسیوینګ فلاسک ټرایپود سټینډ سلوشن یعنی امپیور واټر اینډ ترمومیټر. پوه شوئ؟ اوس مونږ اکټیویټي ګورئ. ټیک سم سلوشن impure water in a distillation flask. دا وایي چې تاسو ولې سم سولوشن یعنی سولوشن کم یو سولوشن دی امپیور واټر دی. امپیور یعنی څه پکې مکس شوی دی په واټر کې نو هغه سره موږ سره سولوشن جوړ شوی. فار ایگزامپل سالټ پکې مکس شوی دی یا بل داسې سولوټ پکې مکس شوی دی یا داسې سالمنټ پکې مکس شوی چې هغه په دې کې مکمل سولبل وي. اوس we set up the apparatus as shown in the diagram. او دا ډایګرام کې چې څنګه سیټ اپ ورکړی دغه شانتي تاسو خپل سیټ اپ برابر کړئ. Attach the condenser with the supply of cold water by means of tap water. condenser څو کا تا cold water سره اٹیچ کا تاسو په لکه cold water وته سپلای کا مونږ ویلو چې کنډنسر سي ایر ګربتې سي مونږ سره کولډ واټر نو هغه کولډ واټر ته عام ټیپ واټر بمبې والا اوبه ته وایي کم نلکې والا اوبه چې سٹارټ هیټینګ دی ډیسټیلیشن فلاسک او د ډیسټیلیشن فلاسک څو کا هیټینګ چالو کا. After some time the solution in impure water starts boiling and converts into vapors. پوه شوئ د impure water چې دی دا به boiling چالو کی او vapors ته به convert شي. The vapors are passed down the condenser, cooled and condensed back into liquid. The receiver flask receives pure water. The impurities are left behind in the distillation flask. پوه شوئ تاسو
ګوره ډسټلیشن ما تاسو ته څو ډسټلیشن زموږ سره ستاسو بک کې نه دی ورکړی، ستاسو بک کې ډېر آسان ورکړی دی، خو بیا هم تاسو به کنفیوز کېږئ چې موږ سره څنګه لیکویډز موږ سپریټ کوو. نو په دې کې سي دا ته بویلینګ پوینټ په بیسس باندې د اکټیویټي هم ډېره آسان تاسو ته ورکړې. لکه اوس فار ایگزامپل تاسو اوبه راوالی په هغې کې مالګه حل کوئ، صحیح شو، یعنی سالټ، او هغه بیا څه کوئ په ډسټلیشن فلاسک کې واچوئ او هغه ډسټلیشن فلاسک څه کوئ هیټینګ چالو کوئ. د هغه ډسټلیشن فلاسک هیټینګ لږ ساعت بعد به څه شي دا واټر به څه شي بویلینګ سټارټ کړي او ایواپوریټ کېږي به هغه ویپرز به څه کېږي ځي به مخکې به ځي او کنډینسر نه پاس کېږي. کنډینسر کې سي کولډ واټر تی سرکولیټډ دي یعنی ارد ګرد دي. نو کله چې دا ویپرز مونږ کول کو نو هغه څه کی واپس لیکوډ ته چینج شي. نو د مونږ سره به دا لیکوډ ایواپوریټ کېږي او هلته به واپس پیور لیکوډ ته چینج کېږي. اخره کې تاسو ګورئ مالګه به پاتې شي په ډسټلیشن فلاسک کې. نو څو که مونږه میسیبل لیکوډ یعنی مالګه مکمل میسیبل ده په څه کې په اوبو کې. دا مونږ څه کړه جدا کړه د څه نه د اوبو نه. تاسو پوهېږئ ډسټلیشن ډېر زیات آسان دی. لږ شانتي غور ورته وکړئ. ډسټلیشن څه کوو مونږه سلوشن دی. اوس درته ډېر آسان ویم. سلوشن هغه مونږ څه وکړو هغې نه لیکوډ ویپورایز کړو، هغه لیکوډ واپس کول کو د کنډینسر په ذریعه او هغه واپس هغه ویپرز لیکوډ ته کنورټ کو. نو موږ څه شي سلوشن نه پیور لیکوډ جدا شي. پوه شوئ تاسو د اکټیویټي هم ډېره اسانه ورکړې ده. تاسو دوباره خپله وګورئ که پوه نه شئ زه به درته دوباره بیا ایکسپلین کوم په نیکسټ ویډیو کې. دا لږ امپورټنټ ده ډسټلیشن. صحیح ده. اوس موږ څه وایو chromatography. Chromatography is a modern technique used for the separation of mixture. Chromatography زموږ سره اوس یو فورت میتھډ دی چې هغې په ذریعه باندې موږ څه کوو مونږه میکسچر سپریټ کوو. The word chromatography is derived from the Greek words chroma, which means color, and graphein means to write. Because this method was used originally to separate colored substances. د chromatography ورډ چې موږ سره کوم دی دا زموږ سره څه دی د ګریک ورډ نه ډیراوډ شوی دی. د کروما مطلب دی کلر او ګرافین مطلب دی ټو رایټ. دا میتھډ مونږه څه لپاره استعمالوو دا میتھډ مونږه استعمالوو مونږه سپریټ کو کلر سبسټانسز ته یو بل نه. پوه شوئ. کروماتوګرافي مونږ څه لپاره استعمالوو کروماتوګرافي مونږه استعمالوو کلر سبسټانسز د سپریشن لپاره. This method uses a solvent moving over a porous या adsorbent medium that is paper to separate a mixture of solutes. دا میتھډ مونږ استعمالو this method uses a solvent. دا میتھډ څه کوي solvent استعمالوي moving over a porous یا adsorbent. مونږ هغه ته وایو چې هغه مونږ څه کوي شیزونه جذب کوي. دا څه کوو مونږه solvent uses a solvent moving over a porous یا adsorbent medium to separate a mixture of solute. دې کې سي مونږه solvent uses a solvent moving over a sushi په porous یا adsorbent medium باندې مونږه دا solvent دغه کو واچو نو هغه sushi مونږ سره solute دی separate شي د mixture نه. There are various types of chromatographic technique. The most common and simple technique is paper chromatography. chromatography مونږ سره ډېر زیات ټیکنیک دی او سمپل ټیکنیک چې کوم مونږ سره دی هغه زموږ سره پیپر کروماتوګرافي یعنی دا مونږ سره ټول نه سمپل ټیکنیک دی.
Chromatography دلته پرانه د explain شوی دلته د sentence کې چې وایي this method uses a solvent moving over a porous or adsorbent medium to separate a mixture of solute. په دې باندې تاسو نه پوهیږئ داسې خاص په صحیح ده. ولې چې دې نه شاته ښه ډېر ښه explanation دی. او chromatography صرف تاسو دومره زده کړئ چې chromatography زموږ سره یو سیپریټنګ ټیکنیک دی کم په ذریعه باندې چې مونږه کلرډ سبسټانسز د یو بل نه سیپریټ کوو. First, what تاسو لیکئ chromatography is a separating technique which is used to separate colored substances from each other. صحیح شو؟ بس دومره ولیکئ او بیا ولیکئ چې there are various types of chromatographic technique but the most common and simple technique is paper chromatography. دا یو سنټنس په دې به تاسو نه پوهیږئ دا پکې تاسو سکیپ کړئ خیر دی. صحیح ده؟ बस simple meaning ولیکئ chroma means color and graphene means to write. First of all بس ولیکئ تاسو چې راشي write a note on chromatography نو تاسو لیکئ meaning پهله heading ورکئ meaning داسې ورکئ چې chroma means color and graphene means to write. بیا definition ولیکئ definition داسې ولیکئ چې chromatography is a separating technique which is used to separate colored substances from each other. صحیح شو. بیا یو لاین به پرېږدئ په هغې کې ولیکئ there are various types of chromatographic technique but the most common and simple technique is paper chromatography. بیا به اوس لاندې هیډنګ ورکئ او ایکسپریمنټ ولیکئ. صحیح شو. دا اکټیویټي توس تاسو ګورئ په دې به اوس لږ تاسو پوه شئ. separate ink black and blue ink by a paper chromatography. موږ څه کوو بلیک او بلو انک د یو بل نه جدا کوو د څه په ذریعه باندې د پیپر کرومټوګرافي په ذریعه باندې. موږ ته به څه پکاري فلټر پیپر به پکاري کرومټوګرافیک پیپر به پکاري لارج بیکر به پکاري بلیک اینڈ بلو انک مارکر بلیک او انک مارکرز به پکاري الکوهول او ایسیټون به پکاري. اوس به موږ څه کوو د لاندې موږ څونه سټیپس دي دا وکړو. Take a strip of filter paper about 5 cm wide. First of all تاسو کې یو فلټر پیپر راواله کم چې څونه 5 سانتي میټره وایډ دی یعنی کشاده ای wide meaning کشاده. Draw a line using pencil about 2 cm on one end of the filter paper strip. Do not use pencil for this step. Do not use pen for this step. صحیح ده په دې باندې پوه شوئ که نه. یو پنسل لاین ووهئ څونه 2 سانتي میټر په یو سره باندې د سټریپ چې تاسو کوم راواغستو فلټر پیپر سټریپ هغې 2 سانتي میټر لاین پې ووهئ. صحیح شو. مخکې به خیر پوهېږئ په دې باندې او دا لاین چېرته په پن باندې ونه وهئ. Put small dots on the middle of the pencil line by means of black and blue marker separately. So a small dot پس باندې د پنسل د لاین چې کوم دی ته دې دلته ورکړی دی چې په هغې باندې څو کوئ تاسو یو سمال لاین ووهئ یو سمال ډاټ پې پوټ کوئ. تاسو پنسل دا لاین چې دی په دې باندې د بلیک او د بلو مارکر یو ډاټ پې پوټ کوئ په میډل اف د پن لاین باندې. pour the chromatographic solution یعنی acetone alcohol in a beaker. او chromatographic solution زموږ سره الکوهل یا acetone دا څه کوي په بیکر کې واچوئ. carefully place the paper into the beaker so that the marker dots are just above the chromatographic solution. اوس څوکئ دا پیپر سټریپ چې کوم دی دا څوکئ کیرفولي پلیس د پیپر فلټر پیپر کوم سټریپ چې دی دا په بیکر کې کېدی چې دا ډاټ دی بری د سلوشن نه. allow the paper to sit in the solution until the liquid reaches the top of the strip.
Do not move or shake the setup during this time. This may take about half an hour. Remove the paper and allow it to dry. تاسو ورته اوس دوباره لږ سر نه ګورئ، ګوره ورته اوس به تاسو ته زه یو لاین ریډ کوم او هغه به زه تاسو ته بل پیج باندې په ایکسپریمنټ کې ښیم. نو ګوره فرست لاین ته ګورئ، ټیک ا سټریپ آف فلټر پیپر اباؤٹ 5 سنټیمیټر وایډ. نو دا فار ایگزامپل تاسو دا کنسیډر کړئ چې دا موږ څه دی 5 سنټیمیټر یو سټریپ آف فلټر پیپر دی. وایډ مطلب دی یعنی کوشا دی، بالکل همداسې فلټر پیپر به راوالی. د ډایګرام کې تاسو وګورئ 5 سنټیمیټر فلټر پیپر راوالی. فلټر پیپر یو سټریپ ټوکړې ته وایي. صحیح ده. اوس دویم لاین ته ګورئ، ډرا ا لاین یوزینګ پنسل about 2 centimeter on one end of filter paper strip. Do not use pen for this step. دویم لاین کې وای اوس د لاین ته ګورئ 2 سنټیمیټر لاین ډرا کړئ. سیده په څه باندې؟ په پنسل باندې، په پن باندې نه. او د دې پیپر سټریپ فلټر پیپر دا سټریپ چې دی د دې په یو اینډ باندې صحیح شو. 2 سنټیمیټر لاین ډرا کړئ د دې فلټر پیپر په سټریپ باندې په څه په ذریعه؟ د پنسل په ذریعه. ٹھیک شو. اوس دریم لاین ته ګورئ، put small dots in on the middle of the pencil line by means of black and blue markers separately. اوس څه وکئ، دا پنسل دا لاین چې 2 سنټیمیټر لاین تاسو راکو اوس د دې په منځ باندې د بلیک او بلو مارکر انک په ذریعه باندې څه وکئ، سمال ډاټ پوټ کئ. پوه شوئ؟ بلیک او بلو مارکر به راوالی او د دې پنسل په دې میډل باندې به سمال ډاټ پوټ کئ. ښه. اوس pour the chromatographic solution alcohol and acetone in the beaker. اوس وکئ، تاسو به یو بیکر راغستی، تاسو په دې ډایګرام کې دا ښکاري دا موږ سره بیکر دی، په دې کې څه وکئ، الکوهول او ایسیټون سولوشن پکې واچوئ. ښه. Carefully place the paper into the beaker so that the marker dots are just above the chromatographic solution. بیا څه وکئ، دا پیپر سټریپ چې کوم دی دا په دې کرومټوګرافیک سولوشن کې دی، خو چې دا ډاټس چې کوم دي داسې د کرومټوګرافیک سولوشن نه بره یي موږ سره. تاسو ته ښکاري دا سولوشن نه څه دی، بره دی موږ سره. پوه شوئ؟ ښه. Allow the paper to sit in the solution until the liquid reaches the top of the filter paper. دا فلټر پیپر به هغه ټایم پورې پروت وي کم پورې چې دا کرومټوګرافیک سولوشن دی که دا کیپلري ایکشن په ذریعه باندې د پیپر سټریپ د اخرني سر ته نه ختلی. صحیح ده. د بل اینډ ته نه راغلی، ته هغې پورې به دا پروت وي. دلته دا پیپر پکې پیپر سټریپ په دې سولوشن کې پروت وي. Do not move or shake the setup during this time. This may take about half an hour. Remove the filter paper and allow it to dry. بیا به چې کله د ایکسپریمنټ کېږي دا ټایم به نه تاسو دا سیټاپ خوځوئ، بالکل به نه ډسټرب کوئ او دا به کیدای ته یوې ګنټې پورې یا نیمې ګنټې پورې به دا همداسې پروت وي. دا فلټر پیپر دا سټریپ په دې سولوشن کې پروت وي. هغې نه بعد به دا سټریپ په دې اخوا کې او وچېدو ته به یې پرېږدئ. دا به څه وشي موږ سره چې دا کم دا بلیک او بلو انک مارکر چې کم دي دا به موږ سره مختلف کلرز ته کنورټ شي. صحیح ده. ډېر زیات اسان ایکسپریمنټ دی، تاسو پې پوه شوئ. ګوره د فرسټ اف آل څو کوي 5 دومره امپورټنټ هم نه دی، خو مخکې چې کله تاسو ځئ زما خیال کس بیا فرسټ ایئر کې دا بالکل ډیټیل سره کرومټوګرافي
ایکسپریمنٹ دی او کروماتوګرافي خپل هم ښه برابر ایکسپلینیشن سره الته ډسکس شوې ده. تاسو اوس خیر د ځان دومره پوه کړئ چې کروماتوګرافي څه ته وایي. کروماتوګرافي موږ سره یو سپریټینګ ټیکنیک دی کوم په ذریعه باندې چې مونږه دغه کوو کلر سبسټانسز ته یو بل نه سپریټ کوو. صحیح شو. بیا موږ سره کروماتوګرافیک ډېر چې ټایپس دي خو موږ سره کم موسټ کامن او سمپل ټیکنیک چې کوم دی موږ سره هغه پیپر کروماتوګرافي ده. صحیح شو. بیا تاسو ته چېرته پیپر کې راشي نو بس دا ایکسپریمنټ ورته پوره ایکسپلین کړئ. صحیح شو. زما په خیال خو به اوس تاسو ښه مکمل پوه یئ. ما خو ته ډېر زیات ډیټیل سره ایکسپلین کو. بیا هم تاسو ته څه مسلې نو تاسو کمنټ کې کوېسچن کولی شئ، دوباره به درته ایکسپلین کړم. صحیح ده.